ګرانو کتونکو دا وخت یې د ادم خان او درخانۍ جوړه قبر سره ولاړ یم. دا ادم خان درخانۍ قبر دی او دا دواړه یو ځای ښخ دي. په دې قبر کې دوه انسانان دفن دي او د دوه انسانانو د دفن کېدو اندازه د دې نه لګي، پته د دې نه لګي چې د یو قبر باندې څلور ښځې دي، یو سړی او یو ښځه، دوه رښتیني عاشقانو ادم خان او درخانۍ. واقعه خو ډیره زیاته عجیبه ده. په دې واقعه باندې ډیر غټ غټ کتابونه هم لیکلی شوي، کیسې هم تاسو به اورېدلې وي. د علاقې یو مشر را سره موجود دی، دوه خبرې ورسره کوو په دې حواله باندې. خو یقینا د حیرانتیا خبره ده چې دواړه په یو قبر کې دفن څنګه شو. دا ادم خان درخانۍ قبر دی او دا دواړه یو ځای ښخ دي. بس دغه خبره مونږ اورېدلې. نو دا دواړه څنګه یو ځای ښخ شو؟ لکه تاسو دوی بیل بیل ښخ شوي او بیا دا درخانۍ چې دی نو دا قبر نه روتي وه او ده سره به یو قبر کې وه، قبرونه به کولا وو. نو بعد دا اخري داسې چې اوس خلک وایي یاره اوس که نه مونږ پرې غاړه نشو نیوی، خو خلک وایي چې د دوی دا پختی چې وي دا یو بل کې لکه بیا ورننوتي وي، نو بس بیا خو لکه جدا کېدی شول نه، بیا د یو قبر کې بس یو قبر کې. واقعه څه ډېره زیاته عجیبه ده. ادم خان او درخانۍ دوه رښتیني عاشقانو په یو بل باندې مین، او ادم خان چې کوم دی هغه پهله ادم خان وفات شوی که نه؟ نه دوی دواړه یو ځای ځکه چې دا یو ځای هغه ځکه چې مطلب دا دی دوی قبر به دواړه کولاوو که نه. نو د دې ادم خان وی وفات شو، بیا د هغه د غمه چې کوم دی درخانۍ هم ورپسې یا ورځ پس یا داسې حساب سره دغه شي. نو خبره داسې ده ادم خان وفات شو او درخانۍ د هغه د غمه څه وخت پس ورځ نیمه پس وفات شوه. ادم خان خلکو راوړو دې کلي کې دفن کو. درخانۍ د کلي نه غاړې خلکو د وینا مطابق، تحقیق پې مونږ نه دی کړی، نو وایي هلته کې دفن کړی شوه. ټیم تېرېدو د کلي خلکو د کلي مشرانو خوب ولیدو چې ادم خان او درخانۍ په یو قبر کې ښخ دي. بیا خوب ویني بیا خوب ویني، څو ورځې مسلسل چې خوب ولیدی شو نو خلک راله دا قبر یې وکتو چې آیا د خبره کې حقیقت شته او که نه. چې ویې کتل نو دواړه واقعي یو ځای و. نو دی بیا دا دواړه بیل کړه. درخانۍ هماغه خپل ځای ته بوتله. څه ګوري چې بله ورځ بیا هم داسې خوب خلکو ولیدو، بیا راله خلک چې قبر یې ولټ او بیا یو ځای شوي وو. دوه درې ځله مسلسل داسې طریقه وشوه. نو بیا په آخري ځل چې کله بیا خلکو خوب ولیدو راله قبر یې وسپړدو، نو د هغه چې کمې پوښتۍ وې هغه یو بل کې ورغلي وې. واقعه خو ډېره عجیبه ده، خو والله اعلم د هغه وخت څوک پاتې هم نه دی، خو په کتابونو کې یا دغه شانتې د خلکو دا کیسې چې کوم دی دا یو بل ته وراثت کې پاتې کېږي. لکه د چا نیکه یې هغه نوسو ته کیسه وکړي، بیا نوسې چې کوم دی هغه بیا نیکه چې هغه خپلو نوسو ته کیسه وکړي. کیسه داسې را روانه ده صدی په صدی، او دغه شانتې نسل در نسل تر دې حده پورې را رسېدلې ده.